بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه تعریف المسند شروع کړو چې مسند با په کوم ځای کې معرفه راوړو. دا خبره خو بتاو ته یاد ای چې مسند او مسند الیه کې دا مسند الیه کم څه چې مبتدا ګرځي یا کم څه چې فاعل ګرځي نو دا همیشه د پاره معرفه وي، خدا مسند نه دا سره هم کله کله معرفه وي. دا سره پاره نوې مسند الیه د دې لپاره معرفه راځي چې سامع ته د امر معلوم باندې فائدہ ورکي و امر معلوم سره یعنی دسه د حکم فائدہ ورکوي، د فائدۃ الخبر فائدہ ورکوي یا د لازم فائدۃ الخبر فائدہ ورکوي. دا غي لپاره موږ ویلو چې یو لفظ هغه معرفه راځي یا خو بدسي چې مبتدا او خبر بدمانه یو شانتي په طریقې د تعریف کې بدمانه یو شانتي چې با مسند الیه باندې و الف لام داخل وي او په مسند باندې و الف لام داخل وي، او یا چې دا لکه موږ ویلو الراکب هو المنطلق، او یا به دسی وی چې دوانه طریقې تعریف به جدای طریقې تعریف جدای لکه زید اخوکا دیږي طریقې تعریف جدا ده. زید دا په اسم په علم سره معرفه شوی دا، اخوکا دا په اضافت سره، عمرو المنطلق دا په عمر په علم سره معرفه ده، او المنطلق دا په الف لام سره. بیا په دې کې دا الف لام چې نو یا عهدی او یا جنسی ده. وذل کې وې د دې کې یو اشکال د داغه وضاحت کوي چې د دې کتاب نه دا ظاهریږي چې زید اخوکا دا په هغه ځای کې ویل کېږي چې لکه یو سړی دا پیژني چې د پاره رور شته خدا نه پیژني چې سر ومینه، یو سړی دا پیژني زما رور دی چې بل ځای ته تللی دی او د یو رور شوی دی او داسې دا موبایل دا نه چرته او دا پته لګي زما رور شوی دی خو رور دی سر هم دی نه دا پته چې زید اخوکا یعنی کم څه چې ما دغه پته نه لګېدلی مخاطب ته پته نه نو هغه اول ذکر کول او د کم چې ورته پته نه هغه ورسره ذکر کول هغه پوه شو به معنی نو دا لکه دا خو دوانه دي مصطلح مسند دوانه معرفه دي، مصطلح مسند دوانه معرفه دي. نو کدا هر یو مخ کې هر یو د مبتدا جوړېدو صلاحیت لري او هر یو د خبر جوړېدو صلاحیت هم لري، نو کم یو به مخ کې نو د کتاب ته ظاهر نه دا معلومیږي چې لکه کم سیسته نه پیژنې هغه به مخ کې لکه مطلب یو کس دا پیژني چې زما روډ شته خدا د پدې نشته چې عامرینم ده ک بکرینم ده ک سینم ده نه دا بتوي چې زید اخوکا هغه پوه شو به معنی ها. او په ایزاح نومي کتاب کې مصنف رحمت الله علیه دا ذکر کړی دي چې کم څه ته پیژني هغه به مخ کې او چې کم نه پیژني هغه ورستو کې پوه شو به معنی. لکه ته دا پیژني چې زید ته پیژني خدای نه پیژني چې دا ستا روډ ده او کنه نه، نو په دې صورت کې به دا زید مخ کې په دې خبره باندې پوه شوي. یعنی د دې کتاب د ظاهر نه دا معلومیږي چې کم یو څه ته نه پیژني هغه به مخ کې، او دا ایزاح کې دا معلومیږي چې کم یو ته نه پیژني کم یو پیژني نو هغه مخ کې پوه شوي. نو په دې کې وجه د توفیق او د تطبیق وجه بعد نحاتو دا ذکر کړی دا چې اصل جریان دا اضافت دا وجه د دې لپاره شوی دا چې په دې کې یو څه په خارج کې متعین شي، په خارج کې څه شي متعین شي. لکه دې مې غلام زیدین او غلامون لزیدین کې فرق ده. غلام زیدین دا معرفه ده، غلام زیدین دا سره معرفه ده. ولی معرفه ده ځکه چې ودی کې صرف د زید غلام ته مراد ده، د عمر غلام د بکر غلام دا نه مراد. یو کزم غلامون لزیدین نو دا وس نه کېره ده، غلام لزیدین نه کېره ده ځکه دې مې غلام ده د زید د پاره ول ودی کې دام دي چې د عمر کې د عمر به د بکر به نو به ځوانو کې دا یو پکې معرفت بل بل نه کېره ده. دا پوه شو به معنی نو بدی کوئی ثابته ده کنه چې یو څه د چې د دې دوه صفاتونه یا صفات او تعریف نه بګد دوه صفاتونه راغلي، نو چې کوم څه مصنف پیجندو دا مخاطب پیجندو نه ورته مخ ذکر کې او هغه مبتدای او کم چې نه پیجندو هغه خبر وي پوه شو. او چې کم یو کپدی کوس دا مسند پیجندو جو مسند په مخ کې هغه مسند پیجندو جو مسند په مخ کې پوه شو به معنی هغه به معنی پوه شو. ها لکه یو سړی پیژني چې دا ما ورور شته خو نو مې ورته نه معلومو نو مې ورته نه معلوم نه دا به اخو کا زیدون هغه کس دا چې زید پیژني خدا نه پیژني چې ستاره ورته کنده نه دا زید نه اخو کوي پوه شو به معنی چې کم یو څه مخاطب پیژندو نه به مکه ذکر کوي او چې کم یو نه پیژندو نه به
وګوره وظاهر لفظ الكتاب او ظاهر د لفظ د کتاب نه دا معلومیږي ان نحو زید اخوک چې زید اخوک دا کله ویل کېږي انما يقال له دا ویل کېږي انما يقال بشک دا ویل کېږي لمن دا چر بارا يعرف چې پیژني ان له اخن چې دا د بارا رو ده پوه شئ نو ګوره دا زید اخوک دې پیژني چې دا بارا رو ده خدا پته ونه چې زید دې قبل له کسره نو کوم چې نه معلوم دا غي مخه کړل پوه شو به معنی الګه پوه شو به معنی والمذكور في الايذاء او په ایذاء کې دا خبره د ذکر شوی دا چې انه يقال چې دا ویلېږي لمن دا چر بارا يعرف زید چې زید پیژني بیانې سواء برابر خبر ده يعرف ان له اخر ولم يعرف کله ورور پیژني او کنه پیژني پوه شو غواړي چې زید مخکې ووجه توفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة علامه رضی رحمت الله علیه په دې کې وجه تطبیق دا ذکر کړی دا ان اصل وضع تعریف الاضافه اعتبار العهد وچی دا اضافت چې کنه یعنی یو لفظ چې منګه د اضافت په ذریعه سره معرفه کو نو د دې فائدہ دا چې دا به تعین د پاره دا راځي پوه شو به معنی یو اسم د اضافت په ذریعه سره معرفه کول دا راځي د تعین د پاره لکه ته غلام رجلین یا ته غلام زیدین نو دلته کې د تعریف د اضافت په ذریعه سره دا ته متعین کو چې دا غلام صرف د زید د بل چانه نه و الا كدسن شي لم يبقى فرق باقي ببعض فرق بين غلام زيد وغلام لزيد فلم يكن احدهما معرفه انه نبش بجفوك يوم معرفه وبل بنكيره حال لا جل ولا بقى معرفه او بهم نكره لكن كثيرا ما يقال لكن ډیر کړه ویلېږي اچ ویل شوی جاءني غلام زيد من غير اشاره الى معين او وکله کله د څه ملګری چې جاءني غلام زيد بلګي اشاره نه معین تا چې زید کم غلام راغی کل معرف باللام لکه څنګه چې معرف باللام سره چې کما متعین کی نه په اسم اشاره په اشاره دا سره نه په اضافت سره کله کله نه کیږي او خلاف وضع الاضافه دا خلاف د وضع الاضافه نه فما فی الكتاب ناظر الى اصل الوضع نو په کتاب کې چې کوم راغله دا اصل وضع طرف ته اشاره ده چې دا اصل وضع په اعتبار سره دا متعین وي او دا وما فی الاذا واجب اذا کې ذکر شي خلاف اصل دا کړه واعکس ایمان مکه سره ده چې زید اخو کوم ولا شي او عمرو المنطلق ولا شي او دري عکس ولا شي چې هو اخوک زید والمنطلق عمرو والثابته في التقديم چې کله مسند او مسند دواړه معرفه وي نو د مبتدا خبر جوړېدو صلاحیت خودمان لري حکم به مبتدا جوړو حکم به خبر جوړو حکم به مخکې کو حکم به ورستو کو نو په دې کې ثابته را چې کم یو څه د مخاطب پیژني یا به مخکې یا به مبتدای او چې کم نه پیژني یا به ورستو کې به خبر وي دغه خبره په لاسانو الفاظو کې دغه موکړه او دا پیج ټول بیل کړه والثابته في التقديم ثابته په تقدیم کې دا انه اذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف چې کله د یو څه د پاره په صفات تعریف کې دوه صفاتونه وعرف السامع اتصافه باحداهما دون الاخرى او پیجنی دا سامع په دې کې په دوو کې په یو سره متصف کېدل یعنی یو صفت پیجنی او بل نه پیجنی فايهما كان بحيث يعرف السامع بس په هر یو چې کم یو چې پیجنی دا سامع اتصاف الذات به متصف کېدل د ذات پر سره او وقت طالب او د طالب هم درې دا غواړي د وشوله یاز نظام ان تحكم عليه بالاخر نو حکم بلګي پرې باندې ببل سره يجب ان تقدم اللفظ الدال عليه نو واجب دي چې دا لفظ کم چې دلالت کوي پرې باندې چې دا مخکشي وتجعله مبتدا او دا مبتدا وګرځي وايما كان بحيث او هر یو د ځمانه پرې چې سره يجل اتصاف ذات به چې مجهول وي متصف کېدل ذات پرې سره او وقت طالب او د پشان د طلب کوي بحسب زعمك ان تحكم بثبوت ذات چې تدا ثابت کړي ذات لپاره منتفي کې راغینا يجب ان تؤخر اللفظ الدال عليه نو دا واجب دي چې دا لفظ به ته مؤخر کړي دا په دلالت کوي وتجعله خبر او تبه ګرځې سو خبر فاذا عرف السامع پس کله چې معلومه تا سامع تا د زید فاذا عرف السامع کله چې پیژنې دا سامع زید بعینه او اسمه لانو ولا يعرف اتصافه بانه اخوه او دا نه پیژنې چې دا ضرور دی کسي دی واردت ان تعرف ذلك او تا اراده ولرلا چې ته د خبره په دې باندې پوهه کې چې لکه دا زید ګورستارور دی نو دا کې به زید اخوک واذا عرف اخا له ولا يعرف ولا التعين او کله پیژنې چې ضرور شته خو چې هغه زید د امر د کبر دی واردت تعينه او تو اراده لري چې دا معین کې آتا نو ته چې اخوک زید ولا يسيغ زید اخوک لکه پوه شو به باندې
هغه باندې پوښوي وای چې کم چې دغه ته پته ده مخاطب ته پته ده او دا غواړي چې دې په ذریعه سره د متصف کی نه مخکې کې ويظهر ذلك في قولنا واسوي ثمره د اختلاف په دې کې راشي چې رايت اسودا غابها الرماح رأيت اسودا غابها الرماح دا صحیح دی ولا يصح رماح الغاب و دا ما ولید منظره دا سي منظره مولو غابها الرماح چې داغه غار د اوسېدو ځای دا داغه هغه دغه دی نيزي دي نو دا صحیح ده ولا يصح رماح الغاب دا دې اوس ګوره دلته لکه دا هر چا ته پته ده چې ما منظره ولیدو او د هغه منظره هغه غار او دغه هغه دغه چې کوم دی غشي دا په شان دغه شي دغه هغه جاړ چې په کوم ځای کې دا منظره اوسېږي دا په شان دغه شي دا غشي نو دا هر څوک پیژني چې د منظري لپاره چې دا د اوسېدو ځای خو د اوسېدو ځای دې سیده لکه څنګه چې غشه دی دغه شي په شان دی خو دا نه پیژني یو کس چې لکه ما داسې منظره ولیدو چې د هغې غشي چې دی نه دا د غار په شانتي دي د غار دی نو غشه دغه لپاره د منظري لپاره دا څوک نه پیژني هغه به خبره باندې پوه شوئ چې د منظري لپاره هم غشي نو ولا رأيت اسودا غابها الرماح دلګه دا غابها دا مسند الیه دی او الرماح دا مسند دی مسند دوانه معرفه دي نو دلګه چې دا کم متکلم ته مخاطب ته پته ده د غابها چې د منظري لپاره غار وی نه هغه مخ کېدل صحیح دي او دا متکلم ته مخاطب ته چونګه پته نه چې داګه لپاره غشي کني نو لا يسيه رماه الغاب د دې څه شویل چې رأيت اسودا رماه الغاب پوښوي به معنی هغه پوښوي به معنی والثاني يعني اعتبار تعريف الجنس قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا او کله چې یو څه دا مسند لري کنه دا معرفه وي د الف لام جنسي په ذریعہ سره کله چې مسند الیه دا مسند معرفه وي د څه په ذریعہ سره لکه مخکې دا ویل شو کنه چې مسند چې معرفه کیږي نو هغه په وجدي یا په اضافت سره او یا په سره په لام تعریفی سره نو کله چې لام تعریفی په ذریعہ سره یعنی یو اسم چې نه دا مسند نکره شي نو دا کله د تحقیقا د قصر پیدا ور کوي او کله مبالغتا د قصر پیدا ور کوي لکه زید الامیر نیا خدا کنه چې د کله په علاقه کې دغه زید صرف امیر وي او د زید نه علاوه بل څوک امیر نه نو دلته دا اوس دغه فائدہ ورکړه د قصر جنسي فائدہ ورکړه چې د علاوه بل څوک امیر شته نه او یا دا مبالغتا د قصر جنسي فائدہ ورکړي لکه زید الامیر نور امیران هم دي او نور مالدار خلک هم دي ولکه د زید په غټولو کې زیات دغه خله پکې مبالغتا د تقیم والثاني يعني اعتبار تعريف الجنس چې اعتبار تعریف د جنسي وکړل شي تعریف الجنسي څه مطلب دی یعنی اسم جنس ته د الف لام په ذریعہ سره معرف شو اسم جنس ته د اسم لام په ذریعہ سره شو قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا وكلا كلا فائده ورکړي د غیرولو د جنس په اوسې باندې تحقیقا لکه زید الامیر ویل کلا اذا لم يكن امير سواه کله چې دنه علاوه بل امیر نوي او مبالغتا یعنی دنه علاوه نور څه کومي خو دې په کامل دی لکمال فيه لکمال ذلك الشيء في العكس في ذلك او بالعكس نو ام عمرو الشجاع دوی مثال ذکر کړي عمرو الشجاع الكامل في شجاعته چې دا امر په بہادری کې کامل دی لانه كانه لا اعتداد بشجاعه غيره گویا کې دې سیدا چې دنه علاوه د نور ته د شجاعت او اعتبار کړل شوی نه دی ولی د قصورها عن رتبه الكمال زوجد دینه چې دا د کمال د رتبه نه قاصر دي وکذا اذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدا او دا دغه شان دي وکړه دغه معرف بلام الجنسي کدا مبتدا وګرځول شي او د الامیر زید شجاع او عمرو نو ویل شي نو بیا هم دغه معنی لکه پوښتنه ولا تفاوت بينهما وتفاوت فرق نه دی دوړو په منځ کې وبینما تقدم في افاده قصر الاماره او په منځ کې چې مکه په افاده د قصر د امارت العظیم او شجاعت الامر والحاصل حاصل دار وسه وي حاصل خبر دا شو کنه چې کوم معرب بلام الجنس دی یعنی هر هغه اسم چې د الف لام په ذریعہ سره معرفه شوی دی نو کدا تا مبتدا وګرځولا مبتدا دی وګرځولا نو دا بعد خبر براګیره په دی باندې او که خبر دی وګرځو نو بیا به مبتدا راګیره په دی باندې لکه زید الامیر مطلب دا دی چې دا امیر صرف او صرف دی دا زید دی او الامیر زید مطلب دا دی چې نورم دی خو یو امیر پکې دا زید دی
والعصر ان المعرف بلام الجنس كمعرف بلام الجنس كذلك مبتدا وګرځولې الامير زيد الشجاع عمرو بزن کرا ولا هو مقصور على خبر دا برابر کله شی په خبر باندې سواء برابر خبر كان خبر معرفة او نكرة وان جعل خبرا فهو مقصور على المبتدا او کچر دا معرف بلام الجنس دا خبر وګرځو ندا مقصور په مبتدا باندې والجنس قد يبقى على اطلاقه او جنس کله کله باقي په خپل اطلاق لکه مکه چې تیر شو وقد يفيد بوصف او کله کله دا مقید وي يقيد وقد يقيد او کله کله قید دا مقید کی په وصف سره لکه مثال هو الرجل الكريم نو دا لکه اصل کې هو الرجل خدای لکه دا خبر دی دا موصوف کو اول رجل الكريم یا به حال وي هو السائر راكبا مثال یا به حال وي لکه الامير في یا به ظرف وي لکه الامير في البلد او یا به ظرف وي د ظرف پر مثال هو دا ظرف خو شو او نحو ذلك نحو ذلك يعني مطلب مفعول به یا مفعول له به یا مفعول ماوي لکه وهو الواهب الف قطار اور کون کې رہی بکون کې رہی د 1000 خزانو دا وجميع ذلك معلوم بالاستقراء او یا د دې لپاره علاوه نو لګته المال هو للمال كثير يا من اجل ثور ذهبا دا ټول معلوم دي په استقراء او په تصفح تراکب البلغاء د بلغاء او په تراکب سره الګه پوښو به معنی نو دا الف لام جنسی چې کوم دی کنه کله چې معرف باللام باندې دا اسمینه کېره د الف لام په ځای سره معرفه شو نو دا د قصر فائدہ ور کوي او بیا د دې مختلف حالات راځي کله چې نن دا لکه مطلق راځي لکه دا مثال چې زید الشجاع او کله کله چې نن دا لکه په وصف سر راځي وصف ذکر کیږي صفت ذکر کیږي کله کله ظرف په صورت کې کله حالت ذکر کیږي خو دا قد چې دا اشاره کوي چې دا کله کله د قصر د پاره راځي دل وصف مثال ذکر کوي چې الله کې دا د قصر د پاره نه راغله وقد يفيد وقوله قد يفيد واذا قد يفيد قد چې دا فائدہ ورکوي بلفظ قد اشاره الى انه قد لا يفيد القصر چې کله کله دا قد چې کنه دا راغله دا کله کله دا معرف یو اسم خبر مسند معرف باللام خدا د قصر فائدہ نه ورکوي اسم معرف باللام خدا قصر فائدہ کما فی قول الخنساء لکه د دې خنساء ورور مړو سخر داغې نومو نو هغه دا شعر ویلو تاسو په دې کې ویل دی کنه دا بل کتاب چې استاد دا نزول بلاغه پرې دا شعرونو دا کتاب چې معلقه دا بل کتاب چې متنبی اذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميل اذا قبح معنا بد لګیدل بکا جړل دوی قتیل په معنا د مقتول له رأيت بكاءك الحسن الجميل نو ما مندلره زینما جړه پتا باندې حسن او قستا اذا قبح البكاء على قتيل د خپل لور باندې مرشو خپل لور باندې غاړه وای نو کله چې لکه درې ورځو نه سیوا په خمړی باندې جاړي نو خلک بد غني نو اذا قبح البكاء على قتيل کله چې په عمر باندې جړه بد غنل کېږي نو رأيت بكاءك الحسن الجميل نو استاد صفات د سری او استاد خلاد سدا او استاد ژوند دې سي تیر کړه دې چې بیا هم پتا باندې چې خلک جاړي نو خلک خيسته غني نو ځل لګي دا رأيت بكاءك الحسن الجميل دا هم پر الحسن الجميل کی خبره ده چې بكاءك دل لګي بكاءك دا راغله دی کنه الحسن الجميل د دې لپاره دا مفعول ثاني رأيت بكاءك او دلګي دې دغه فائدہ نه ور کړي درې قصر فائدې نه ور کړي د قصر اگر چې الف لام پر راغله لري او د قصر فائدې نه ور کړي فانه يعرف بحسب الذوق والسليم والتبع المستقيم والتدرب في معرفه كلام العرب السلام معناها هنا القصر وکم کست چې ذوق سلیم حاصل وي او تبع مستقيم ورته حاصل وي نو په ظاهر باندې خو کاری دا چې الحسن الجميل باندې الف لام راغله لري نو دا د قصر فائدہ ور کوي لیکن کم کسان چې په عربو په بلاغه او پر تراکیب باندې پوه دي نو ته پته ده چې دلګي دا د قصر فائدہ نه ور کوي مطلب دا چې زوم پتا باندې جاړم او نور خلکو پتا باندې جاړي خو ستاره په پتا باندې جاړه داسې پتا باندې را باندې په نور خلکو دا وإن أمكن ذلك وإن أمكن اگر چې دا ممکن دی په اعتبار د نظر ظاهر سره او تأمل القاصر وقيل او چا ویری دي کنه دلګه علامه رازي رحمت الله علیه وی چې دوانه اسمونه دا ودره پاسو چې دوانه اسمونه مستند او مستند دوانه معرفه وي نو کم به مبتدا کړدو کم به خبر کړدو نو دا قاعده خو وشوي وای علامه امام رازي رحمت الله علیه فرمایي چې کم یو به ذاتو کنه ذات کم به ذاتو
جو هغه به مبتدا جوړو او کم به وصف و جو هغه څه جوړو او خبر جوړو وصف وي مبتدا نشي جوړول او ذات خبر نه جوړول په دې خبره کوئی نظر دا خبره صحیح نه ده اوس ګوره وقيل في نحو زيد المنطلق والمنطلق زيد الاسم متعين للابتداء چې کوم به اسم ده دا متعین وي د مبتدا لپاره تقدم او تاخر کما مخکې راغلی او وروسته راغلی لدلاله على الذات دا پاره چې دا کې په ځمن لګي المنطلق زيد ترکیب موږ کوو د په مطابق چې المنطلق خبر مقدم ده او زيد مبتدا مؤخر اگر کما مخکې راغلی وروسته راغلی والصفه متعینه للخبريه او صفت نامتعینه د خبریت لپاره تقدمت او تاخرت کما کې او کورستوي ولی لدلالت علی امر نسبی دا دلالت په امر نسبی معنی لان معنى المبتدا المنصوب الیه ځکه معنی د مبتدا چې نسبت به کول کېږي دیتا او دا خبر معنی المنصوب چې منصوب ده وذات هي المنصوب الیه او ذات آیت چې ایت نسبت کول کېږي وصفه هي المنصوب فسواء قلنا زيد المنطلق والمنطلق زيد يكون زيد المبتدا والمنطلق خبرا وهذا راي الامام الرازي دا راي د چا ده ورد دا خبر رد کړل شوی دا بان المعنى الشخص الذي له صفه صاحب الاسم وایي معنی به چې هر کس لپاره پر صفته صاحب الاسم ده صاحب الاسم يعني مطلب يعني زي يعني ان صفه تجعل داله يعني صفت هم ګرځولېږي کی دلالت کوم کې فساد باندې کله کله صفت دې چې فساد باندې دلالت کوي او مستند له مستند له الګه پوښو به باندې نو کله کله دا اسم دې دا صفت دې راغلي چې هغه ته نسبت کولېږي نو باغ صورت کې بیا ته دا مبتدا ګرځي شو بیا دا خبره ده غلطي کی والاسم او کله اسم يجعل دالا على امر نسبي دا دلالت کوي کله په امر نسبي باندې او مستند جوړيږي کله کله الګه پوښو به باندې یاد بشي نن سبق کې منګه سو خبره وکړه چې مسند او مستند له دا معرفه راځي خو پرې مسند او مستند له چې معرفي کم به مبتدا ګرځو کم به خبر ګرځو نو دا دغه په صورت کې د اضافت په صورت کې چې کم یو متکلم ته مخاطب ته معلومو جو هغه به ګرځو دا په ثابته ده چې کم موږ ته معلوم نه او مخاطب ته معلوم نه جو هغه به خبر ګرځو پوه شوي کاغذ صفت وي او کاغذ ذات وي او کوم چې په اضافت سره راغلی په دغه سره په الف لام جنسي سره نو په الف لام جنسي سره خو دا قصر پیدا ورکړي د قصر د پاره د قصر جنسي او بیا د قصر جنسي تحقیقي وي یا تقدیرا وي دا یې پر دغه زید الامیر او دا مثال ذکر شو او بدی کې هم قاعده را چې لکه کم معرب بلا من جنس او دا ته مبتدا وګرځولا نو خبر برابر وي په دې باندې او که خبر دی وګرځو نو مبتدا او بیا را باندې په دې باندې امام رازی رحمت الله علیه خبر وکړه چې کوم مبتدا او خبر دوانه معرفت دغه راغلي معرفت راغلي نو په دې صورت کې کم چې بدات او مبتدا ګرځو که مخکې او ورسته کم چې صفاتو نو هغه به دغه ګرځو خبر به ګرځو یاد بشي